نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيء أذكرك وأدعو به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان الحاکم وصححه. پوشا شان د خبرې دا دی چې نشته دی معبود برحق مشکل کشا حاجت روا د نه د نقصان مالک مگر یو الله دی. بخنه وغواړه د ګناه خپل او د ایماندارو د پاره ایماندارو سړو خزو د پاره الله پویږي. هغې چاپیره ګرځېدونکو ستاسو باندې او په هغې ټکانې نوونکو ستاسو باندې سورت محمد آیت نمبر 19. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي ابن حبان حاکم په سند صحیح نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موسی علیه السلام فرمایي چې پروردګاره ما د داسې یو خبره یو شی یو کلمه وښایه چې زه پې تا یادوم ستا ذکر پې کوم او ستا نه په هغې باندې سوال کوم چې وایه لا اله الا الله. ویل ای پروردګاره چې ټول بندګان ستا چې دی نو هغه دا کلمه وایي په دې باندې ذکر کوي. نو ویې فرمایل چې ای موسی علیه السلام بېشکه دا 7 اسمانونه او په دې کې دا څومره تعمیرات او آبادي او مخلوقات دي او دا وزمکي دا چې د تلی په یو چاوړي کې شي او لا اله الا الله دا د تلی په بل چاوړي کې شي نو دا لا اله الا الله په هغې باندې درونی دا یو کلمه ده عظیمه کلمه ده د دې ارکان دي. په دې وجه باندې افضل ذکر لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمایي غوره ذکر لا اله الا الله دی. د لا اله الا الله نه اوچت ذکر نشته او دا ټولو پیغمبرانو غوره کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې ټولو پیغمبرانو دا ویلی دی مخکې او د دې ذکر یې کړی دی. په دې وجه باندې هر پیغمبر چې راغلی دی هغه دعوت هم د دې ورکړی دی چې قولوا لا اله الا الله. په دې کلمه کې اصل کې 2 خبرې دي. یو جمله چې دا نه دا دلالت په نفي باندې کوي لا اله هیڅ نشته په دنیا کې د خیر او د شر مالکان معبود برحق مشکل کشا حاجت روا دي نه څه نشته هر څه شته مخلوقات نه دي انسانان دي پیریان دي ځمکې دي اسمانونه دي. خدا نبی مطلب دا دی چې هیڅ هم نشته معنا معبود بل نشته هیڅ هم نشته خالق نشته رازق نشته مالک نشته حاکم نشته مشکل کشا نشته حاجت روا نشته د نفع او د نقصان مالک نشته چا سره اختیارات نشته د الله د ارادې نه بغیر هیڅ هم نشته کشته دی په دې طریقه باندې الا الله یو الله دی چې خالق ته رازق ته مالک ته حاکم دی سید دی مطاع دی قانوندان دی د نفع او د نقصان مالک دی د خیر او د شر مالک دی د ارادې مالک دی. نو الا الله د دې دا 2 جملې دي یو نفي ده بل اثبات ده. په دې وجه باندې دا کلمه چې څومره عزتمند ده او څومره درنه ده په دنیا کې د دین اوچته کلمه بل نشته. انا په دنیا کې د دین اوچت ذکر شته
په ټول اذکارو کې ټول نه اوچت ذکر دی، خو دا ټول ذکر دی لا اله الا الله. یوازې دا ذکر نه دی چې تلیږي لا 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 الا الله دې سیدا نه مفردات باندې ذکر نه کیږي، مرکبات به ذکر کې یا الله په مفرد ذکر نه کیږي. نو د دې وجه نه دې څه نه شي ویل چې څوک درته هو شروع کی او څوک څه شروع کی، نه دا فالتو خبرې دي. څنګه ذکر پیغمبر کړه، پیغمبر دې ویلي دي چې افضل ذکر الله، افضل ذکر اله، افضل ذکر الله، افضل ذکر دې ویلي دي کنه هغه چې افضل ذکر لا اله الا الله. نبی علیہ السلام خو دې ویلي افضل ذکر لا اله الا الله، غوره ذکر لا اله الا الله دی. د سینې چې کلمه چې ټوکړي ټوکړي کا تار تارې کا، دا بهترینه کلمه ده. افضل ذکر ولې دی؟ ځکه په دې کې انسان اندرونی بیرونی لحاظ سره ځان پاکي او اندرونی بیرونی لحاظ سره ټول مخلوقاتو نه کوي تبرع اعلان کوي، د بیزارتیا اعلان کوي چې دا ټول مخلوقات د عرش نواله تر فرش پوري او د فرشتو نواله تر پیریانو پوري او زناورو پوري د مارغانو پوري د حشراتو د مادیب ول الارض چې څومره حشرات الارض دي پوري دا ټول محتاج دي، ټول محتاج دي. کپرس کې غټ نه غټ نیکوکار دی هغه محتاج دي، بلکې هغه خو ځان ډیر محتاج ګڼي. لږ فرشتي دي هغه معصوم دي، خوراک اسکاک ته محتاج نه دي، هوا اکسیجن ته محتاج نه دي، شپې ورځې ته محتاج نه دي، خوب او آرام ته محتاج نه دي، د بیماری او د درد نه چې کوم دي نو خبر نه دي. دې ټول خبر ته داوی ضرورت نشته لري، هغه نه الله پاک کړی دي، معصوم دي، خو مخلوق ته بیا محتاج دي. یعنی ډوډۍ ته محتاج نه دي، الله ته محتاج دي. د بیماری نه یریږي، د ځواب نه یریږي، د زوال نه یریږي، خدای الله نه یریږي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، د الله نه یریږي. یعنی څومره اوچت مخلوق دی معصوم، خو چې څومره اوچت معصوم مخلوق دی نو دومره پاو کې خوف او یره ډیره زیاته ده چې د الله حکم راشي نو ټولې فرشتې په سجده باندې پرېوځي. او بیا د ټول مخکې اولنۍ فرشته جبرئیل امین دی چې هغه سر اوچتوي، نو بله فرشته تپوس کوي چې ماذا قال ربک، پروردګار څه وویل، څه حکم وشو، وایي دا حکم وشو. بیا هغه نور دي که خپلې درجې دي فرشتو کې. د دې وجه نه چې څومره زیات معصوم دي هغه دومره زیات چې کوم دي په خوف کې دي، په یاره کې. بیا دویم نمبر معصوم چې د پیغمبران دي، د پیغمبرانو عصمت ته فرشتو د عصمت نه اوچت دی. معصوم معنی محفوظ، ګناهونه نه کوي. د فرشتو نه د پیغمبرانو عصمت ولې اوچت دی؟ د پیغمبرانو عصمت ځکه اوچت دی چې پیغمبرانو سره خواهشات دي، خوراک ته ضرورت ته، اسکاک ته ضرورت ته، آرام ته ضرورت ته، علاج ته ضرورت ته، شفا ته ضرورت ته. کله زخمی کیږي، کله دردمن کیږي، کله یو امتحان راځي، کله بل امتحان راځي، او سره د ټولو خواهشاتو سره هغوی معصوم دی او ځان ساتلی دی. نو د پیغمبرانو عصمت دا د فرشتو د عصمت نه اوچت دی. فرشتو له الله طاقت نه دی ورکړی د ګناه طاقت یې لرې کړی دی، او پیغمبرانو کې الله تعالی دغه طاقت یې ښودلی دی. دغه طاقت شته، دغه خواهشات شته، خو لیکن بیا هم څه دي، معصوم دي. نو د پیغمبرانو عصمت ډېر اوچت دی. سره د دې نه دومره اوچت عصمت، دومره اوچت حفاظت، دومره عظیم خلک چې قرآن د هغې صفت کړی دی. الله تعالی هغې ته خپل بندګان یا خپل دا زما بندګان دي، دا ډېر ښایسته لقب دی. هغه د الله بندګان د الله نه ډېر اریدونکي دي، ډېر اریدونکي. نو په دې وجه باندې د عرش نواله تر فرشه پورې ټول مخلوقات دا محتاج دي، او دا ټول سوی یا په زبانی قال سره وي، په دې ژبې سره، یا په زبانی حال سره وي. مونږ دې نه خبرېږو، هر یو سوی چې لا اله الا الله دا مني. خو لیکن څه خلک د هغوی نه مطالبه ده چې دی به په زبان باندې وي اله به دی مسلمان یې، او چې په زبان یې ونه وي دی به مسلمان دی، چې هغه سړي پیریان دي، انسانان دي. باقي ځناور نور په زبانی قال سره وي که په زبانی حال سره وي، هغه ټول چې د موحدین دي،
الله مني، ګټي مني، لوټي مني، زناور مني، مارغان مني، اسمانونه مني، زمکې مني، لا اله الا الله وي. لیکن انسان پیره لا اله الا الله د زبانی حال په اعتبار سره وي مرګ مني، کدی منیو کنه منی خامخا پر بیماری منی، کدی منیو کنه منی خامخا پر شپه منی، کدی منیو کنه راځي با ورځ منی. لیکن د دنه مطالبه ځای ته پر خپل جواب باندې وای چې لا اله الا الله دا کلمه به دا یو خبره ده. پرز کې سړی دی دنیا نه یریږي، چا پیر دنیا ده دا غي نه یریږي. او په دې وخت کې په دې زمانه کې تیر شوی زمانه کې نه، تیر شوی زمانه کې پیغمبر خواله بدلو یا د صحابي مخې لتلو، ولیکن په دې زمانه کې اوس یو سړی دی هغه اسلام قبلې او مسلمانېږي، لیکن هغه د ټول مخلوقاتو نه یریږي، ټول انسانان د کلمې دشمنان دي. پرس کا نه هغه ځان دی لا اله الا الله وایي بس مسلمان شو کنه، خو په زبان به وایي ځان له کوټې په ګوټ کې دی وایي، خو په زبان به وایي چې لا اله الا الله. در لپاره د تصدیق د دې انسان ګواهی ته ضرورت نشته، د ګواهی ته ضرورت نشته، د ګواهی ته ضرورت نشته. د الله سره واسطه او د فرشتي دي هغه کرام کاتبین دي لیکل کې دي لیکل وکړه نو داسې به وایي. لہذا دا کلمه ډېره عظیمه کلمه ده د ذکر په اعتبار سره، د فضیلت په اعتبار سره. ځکه خدای موسی علیه السلام چې پروردګار ته ویل چې ما ته داسې ذکر وښیه ول چې لا اله الا الله وایي، دا خو ټول مخلوقات وایي. تا ته پته ده د دې څومره قدر دی؟ د دې نه لوی قدر کومه کېدلی شي چې د تورو تیارو د دلدل نه یو انسان راوباسي، نور ته راوباسي، رڼا ته راوباسي. یخرجهم من الظلمات الى النور، د تیارو نه رڼا ته راوباسي. ته نه ګورې ورته د مشرک نه مسلمان موحد جوړ کړي، د یو بدترین انسان نه ښه کردار والا انسان جوړ کړي، د یو مبغوض انسان نه محبوب انسان جوړ کړي. دا ردی کمال دی، خو لیکن دا کمال دا ډېر ګران کمال هم دی، دا حاصلول هم ډېر ګران دي. کلمه د کلمې لاندې زندگی تیرول، خپل کلمه را ټینګول. کلمه ویل ځان له شی دی او کلمه را ټینګول ځان له شی دی. کلمه را ټینګول ډېر ګران کار دی. واقعي خبره دا ده چې کوم شي باندې محنت ونه شي، په کوم شي مشقت ونه شي، په کوم شي باندې تکلیف برداشت نه شي، نو د هغې قدر هم نه وي او د هغې ساتل هم ګران وي. څوک نه شي ساتلی، بس پرېږدي ته ځه. کوم شی چې هغه سړي اخیستلی په خپل لاس باندې محنت یې کړی، کوشش یې کړی، سختي برداشت کړي، تکلیفونه برداشت کړي دي، یخني او ګرمي یې برداشت کړي، هغه شی هغه نه ضایع کوي، چېرته هم نه ضایع کوي. هغه خبره یې که نه یو ملا کې کتاب لیکلی په آخر کې به ټپه لیکلی چې ما په خوارو زرو مکتوب کړی، څوک ظالمان به دي په پیازو خرڅوي. جو بله زامن یې نااهله و، نو مور یې ورته ویلي چې پیسې خو نشته راوشه، پیاز پکار دی چې دا کتاب ویسه پلار دې لیکلی دی خرڅ یې کړه. نو په دوکاندار یې خرڅ کړی په کیلو پیازو باندې په سیر پیازو باندې. هغه چې کتلی چې آخري چې ما په خوارو زرو مکتوب کړی څوک ظالمان دی په پیازو خرڅوي. واقعي خبره ده پار دي کې چا چې په یو شي محنت کړی پې خفه کېږي چې محنت یې کړی. لکه کله کله دا کار مه کوئ، خو یو سړي باغچه جوړه کړي، هغه غریب محنت کړی، غني ورته لګولي، یو شی بل شی ورته لګولي، اوبه وله راولي، یو سره وله وړي، او غریب لګیا دی. بله ورځ پکې ستا بیزه ورشي، هغه ولګي چې ستا هغه بیزه وولي یا مړه شي یا څه شي او ښکر مات کړي. ټیک دی، دې سړي غلط کار وکړو، لیکن دله دا غوسه به څه شي راله؟ دا غوسه چې ما پې محنت کړی دی، ما پې ځان وجلی دی، ما چې کوم دی ټوله شپه ورځ چې کوم دی نو دې ته مې تېره کړې، هغه ستا بیزې چې کوم دی غوا ختم کړله. دا غوسه له په دې ورغلې ده، په دې نه ده ورغلې چې هلکه دې بر ناقص ویشتل کې خو دا چل شوی دی. نو بیزې خو څه ګناه نه ده کړې، بیزه دې ونیسي، هغه دې وتړي، هغه چې مالک یې راغی هغه ته یې وروړه بیزه مې ستا نه قبضه کړې ده، زما فصل یې خراب کړی دی. ځکه چې بیزه مجرمه نه ده، هغه غیر مکلف ده، هم مکلف نه ده. دا کار له په دې ورځي. نو اصل خبر هم دا ده، اصل مسله سره هغه دا ده چې یو سړي محنت کړی په یو شي باندې هغې سره قدر وي. موږ په کلمې محنت نه دی کړی، نه په کلمې باندې موږ ته څه تکلیف ملاو شوی دی. ځکه خو علامه اقبال وایي که نه چې زه وایم چې لا اله الا الله چو می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. چې زه وایم چې لا اله الا الله زه مسلمان یم، وایي بس دا وجود مې ورپېږي چې دا خو ډېر ګران کار دی. لا اله الا الله په دې باندې برقرار پاتې کېدل دومره مشکل کار دی چې حیران بشي. دا ساتل ډېر ګران دي، دا راغلې ډېره سخته ده، او سختوالي ته وګورئ که نه څومره ګرانه ده. ابو ذر رضی الله عنه
داغه اسلام. ابو ذر رضی الله عنه صحیح بخاری حدیث ته اسلام قبول کړی دی، داسې قبول کړی یو میاشت یې تېره کړې ده، یو میاشت په مکه کې یو میاشت تېره کړې ده. یو میاشت هغه سیده زمزم بس کې نور څه خوراک څښاک نه کوي. ابو ذر غفاری د یمن د غفار خاندان عیسائی دی، اسلام قبول کړی دی. هغه قبولیت دار دی، سیده ساده مسلمانو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ځمکې داسې انسان نه دی پیدا کړی. اصدق اللهجه من ابي ذر، چې داغه لهجه د ابو ذر نه زیاته صادقه. غوسه کېدو هم قار به ډېر ورتلو. یو ځل چې دی نو هغه غوسه شوی دی، نو یو غلام ته چې کوم دی قار شو، نو ډېرې سختې خبرې ورته وکړې. یا یې ورته څه وویله، کنځلې خو نه دي کړې، دغه صحابه کنځلې نه کوي، خو ورته ویله چې د تورې زویه عار یې ورکړی. نو عار معنی دا شي د تورې زویه، د تورې وینځې زویه ته ماته خبرې کوي. نبي علیه السلام چې وکتل ابو ذره وایي ته ښه سړی خو فیک جاهلیه، جاهلیت تر پکې اوس هم موجود دی. بس دا یو خبره د هغه لپاره پوره وه. د وفاته پورې بیا هغه چاته نه خبره سپکه کړې ده او نه د ښکته کتلې دي. او چې کله غلام سره چا ولدو چې دا څوک دی، وایي دا زما ورور دی، یو شانتي جامې، یو شانتي لباس، یو شانتي پیزار، یو شانتي خوراک، یو شانتي سورلي، د دواړو یو شانتي وو. وایي دا څوک دی؟ زما ورور دی. هغې غلام و. نو ابو ذر رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کو، کلمه وویله، نبی علیہ السلام وکتل ماحول ته. نبی علیہ السلام ورته دا کلمه تا وویله ابو ذر کور ته ځه، یمن ته ځه. اته پته و چې دره خوینه تیزې او ته نه قلاریږي. او یا رسول الله نن د دې کلمې اظهار کومه، دا کلمه چې ما ویلې ته ناستې په جومات کې او خانه 1500 او زر کسان ناستې ټول لقیږي او رانقیږي کلمه وایي لا اله الا الله لا اله. پیغمبر دې چل گو، صحابو دې چل گو، تابعین دې چل گو، ته دومره نه رې که نه. نو تر ابو ذر په شانتي کلمه وایي، زه تا وایم پیر صاحب ته ووایه که نه. تر ابو ذر په شانتي وایه، ته د مسیلمة الکذاب مخې ته د حبیب ابن زید په شانتي وایه، ته د بل چا بل صحابي په شانتي لاړ شي، د مشرک کافر مخې ته لا اله الا الله وایه، زه به تا ومنم. دا ولې اسان کار خلکو موندلی دی. هر جمعرات ته چې کوم دی یو پیر مرشد له هلته کښېنئ او ړقېږئ او ړقېږئ. ها دا ښایسته طریقه ده. پخوان په ښه علاقو کې زموږ په دې علاقو کې هم شروع شو. نور څومره غلي اوله چاره ته ویلې ته درې ډاکټران یاد کوئ، هغه وایي هره ورځ به ځي، هغه ځي کې یو پیر صاحب دی هغه ځي دغه له شپې له. ما ورته ویله ما دغه درې ډاکټران د دې نه تپوس وکړه چې ته څومره غټ ظالم یې، تا د خپل ظلم معلوم دی، ته به د دوايانو کې څه لیکې، ته د مریض څومره لحاظ ساتې. هېڅ هم مه کوه، د دې مریض خیرخواهي وکړه، هېڅ هم مه کوه. تاله یو مریض راغی ورته وایي چې وروره ستا څه کاروبار دی، ته بے روزگار ہے، ته په روزگار ہے، ته غریب ہے، ته مالدار ہے، ته محتاج ہے، ته څنګه ته وښایه ما ته. نیم پیسو ته مو آپ کا، روغ پیسو ته مو آپ کا، څلورمو ته مو آپ کا، لسمو ته مو آپ کا. دوايانې اخیستی شي نه شم اخیستی جي، سیمپلې وله ورکړه. بیا چې کومه دی نو ډیباټرو سره خو تاسې هم ټچې هغې ته وایي چې وروره دا یو پکې غریب دی خیر دی ځان پکې پیسې مه اخله. دا کار کوه. دغې باباګانو ماماګانو ته ضرورت نشته. دې باباګانو له ځي خپل حرامخوري چې کومه دی نو په هغې باندې ځان سکون په دې چېرته میلاویږي، سکون په حلال رزق میلاویږي. د سړي په اندرون کې حلال رزق پروت دی. قسم دی چې سړي په اندرون کې حرام رزق پروت دی، د سهار نه د ماښامه پورې تلاوت کوي ته راحت نه میلاویږي. قسم دی که ورته میلاو شي نه میلاویږي ورته، نه په منځونو ورته راحت میلاویږي. ته په اندرون کې ګندی، ته د قرآن دشمنې، ته د کلمې دشمنې. قرآن ستانه مطالبه کوي چې ځان پاک کوه، ته وایې چې نه قرآن په تا باندې خو ځان پاکومه نه، خو خپل زړه ته په تا باندې تسلي رسومه. دا تا ته څه ویل دي؟ دماغ دې خراب دي. خپل ځان برابروي به په قرآن باندې الله تعالی تسلي درکوي. ته په قرآن ځان نه برابرې، وایي راشه جمعرات په ورځ به لاړ شم او پیر صاحب به دا نه وایي چې هلکه وروره ته خو چې دی ماله رالې ټیک ته ښه سړی یم زه، ته هم ښه سړی یې، لیکن ستا زندګي څنګه ده، مال و دولت دې څنګه دی، معاملات دې څنګه دي، عقیده دې څنګه ده. عقیده به جوړې نو ته ځان ابوذر جوړ کړه که نه. نبي علیه السلام ورته ابوذر کور ته لاړ چې یا رسول الله نن زه لا اله الا الله دا کلمه د مکې مشرکانو ته په ډاګه ویم، نن چې زه ونه یم چا پلار یې بیا نشي ویلی، څوک پې وایي بیا راشه پرېږده مشرکان ښه قار شي. هلکه په قلاره کښېنه، ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی، هېڅ اسان کار نه دی. یاره مکې مشرکانو ستاسو کلي چې کوم دی لوړغه نه و، تاسو په کلي کې خو ډېر نر شي چېرته به یو ماشوم باندې به ګزار وکړي، یو غریب باندې به ګزار وکړي. ابوذر غریب نه و،
د یمن خاندان د نیمې قبیلې چې کوم مشر و د نیمې قبیلې جیداد ورسره هغه چې کوم څه غریب نه و هغه سره غټ خاندان ورسره و ابو جهل په هغې طرف هم بیا نه شوتلی داسې سړی و ته نرشه که نه ځه لاړ شه ته بل کلي په یو چت سړي باندې چې کوم ګزار وکړه که نه ځه زه به تا وینم ته درې په یو ملک باندې ګزار وکړه ځه چې یو درې ملک یې سم ملک یې بریتوي چې خوار پیړق ملک نه ځکه چې خو تاسو هم ټول خوار پیړق یې خو چې ښه تکړه ستا ځان ته وایي هلته د هغه هغه ته پې ګزار وکړه پته دې ولګي لاړ شه په بازار کې چېرته یو غریب دي څه پلته وهه نر ځوانه ابوذر داسې انسان و هغه ورغی او حتیم ته وختو او ورته وایي چې خلکو ټول متوجه شئ د مکې مشرکانو ابو جهل او عتبه او شیبه او ولیده او مغیره او عقبه ابن ابي معيط او نضر ابن حارث او بل ځان دې سویل ټول لاله متوجه شو هغه ورته ویل چې خلکو واورئ ما کلمه وویله زه مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه ویله اخو یو کس دی دو ډېر شی دي بس هغې را کیستو وی وهلو د عتبه په دې تیزار کې هغه میخونه د دې دپاره چې کوم دی نه پکې لګولي خصوصي په چمیار چې دا مسلمانان دا به پې وهله دا به پې زخمي کول نو بس هغه راغی او دا لاسونه او خپې دا هر څه له زخمي کړه عباس رضی الله عنه چې ویې کتله الله هم غر کوي دا تاسو پېژنئ څوک دی مسلمان نه و په واقعیت دا پته هم نه وه وایي دا څوک دی پېژنئ وایي دا خو ابوذر دی جندب وایي دا تاسو چې کوم ځای نه غنم راوړئ دا خدای خاندان مشر دی غنم به کوم ځای نه راوړئ غرق شئ بس هغې ته آزاد کړو زخمي دا ورته ویل قسم دی یو دانه غنم به نه میلاویږي تر څو پورې چې د نبي علیه السلام اجازت نامه نه وي ته چې محتاج م خو ته کم دا کلمه ده اوس کلمه ابوذر رضی الله عنه داسې زده کړې وه د دې وجې د مرګه پورې ورته زده وه د مرګه پورې د کلمې تحت زندګي تېروله نن موږ کلمه موروثي زده کړې ده موروثي نو چې معمولي غوندې خبره راشي نو بس بیا کلمه نه هر څه پاتې وایي پرېږده الله هم پاتې و رسول هم پاتې و ایمان هم پاتې و دین هم پاتې هر څه ختم سبې کې دنیا پکار ده وقتی طور عزت پکار دی وقتی طور قدر پکار دی وقتی طور چې راحت پکار دی نور پرېږده دا کلمه وایي داسې چې لا اله الا الله نو که ته بیا ذکر کې که نو که اوس په دې پته ولګي چې لا اله الا الله هلته چې کوم ځای نو جب دې ښکاره کړی دی چې دې ته یې راچوه دې ته یې راچوه پیر صاحب لا اله الا الله راخېږي راړقېږي پیسې راغونډي ته غریب سړی تا را پیسې د کوم ځای کې نه راوړې دي حرامې دي که حلالې دي او دې لګیا دی لا اله الا الله وایي او هلته ورته خلک پیسې ورچوي هغه خبرو کې یو کس ویلی یو کس ته مې ویلی چې تاسو یاره ډېر ښه یو چې ولې وایي ټول د لیوه زامنو جنت ته ګورې ته وپړسېدئ وایي جنت او جنت جنت او جنت وایي چې جهنم سوچ هم نه دی کړی وایي زموږ خو تباهي وشوه وایي چې ولې وایي دا خوار خوار ګرځو ته نه ګورې وایي ټول جهنم ته ګورو هغه خبره ورته ټیک کوله او ته خبره په ډېر اوږده انداز باندې کوله خو سړی پوه نه شو هغه ته خبره په دې کوله چې تاسو ټول چې کوم په دې پسې چې هلکه 2 رکعته نفل وکړه دومره لوی ثواب به ته میلاو شي ذکر وکړه دومره لوی ثواب به ته میلاو شي او معاملات دي غرق دي عقیده دي غرق ده کور دي غرق دی میراث دې نه دی ورکړی حقوق دې نه دی ورکړي هر څه دي برباد دي صرف دا 2 خبرې کې او چې جنت تاسو ټول لیوه زامنو جنت ته ګورئ هغې مالټو ته هغې مڼو ته هغې کیلو ته هغې انګور ته هغې مارغانو ته یو څه مو پړسېدی اول مونږ و چې دلته وګورو چې هلکه لا اله الا الله خو به مې رسوي خو چې بیا وګورو چې دې سړي را باندې حق دی دا به څه کېږي یاره وایي پلانکي په باره کې مې دا ویلي دا به څه کېږي د هغه پلانکي په باره کې مې دا ویلي دا به څه کېږي د پلانکي د مجبورۍ نه مې غلطه پیدا اخیستلې دا به څه کېږي یو مظلوم مې ډبولی دا به څه کېږي نو چې دا راته مخې ته شي مونږ چې لاړې نیکۍ میکۍ په سیند باندې لاو شوې جهنم دې ځای دی جهنم ته به دانګې خو چې اوس په ژړا شو فریاد کوو چې ټول خوار شو وچ وچ یو داسې اول تاسو داسې وپړسېدئ پرېږده سبحان الله مې ویلی دی په دې به ما ته حقوق العباد هم معاف شي دا تا ته چا ویلي شهید ته نه معاف کوي شهید ته ته څوک یې پیغمبر ته حقوق العباد نه معاف کېږي ته څوک یې هغه لوی مرتبو والا خلقو ته نه میلاویږي معافي نه کېږي او ته چې ما ته به حقوق العباد معاف شي حقوق العباد نه معاف کېږي د پروردګار سره 3 دفتره دي یو دفتر د شرک دی هغه د سر نه معاف کوي
یو دفتر چې کوم دی نو د حقوق العباد دی هغه نه معاف کوي بغیر د سزا نه. یو دفتر د حقوق الله دی چا د پاره وغواړي معاف کړي ورته. په حقوق الله کې الله چاله وغواړي معاف کړي. په حقوق العباد کې الله تعالی د سر نه معاف کړي تر څو پورې چې سزا ورته نه ملاو شوي یا هغه کس ته دومره عوض دی ورکړی شوی. او شرک د سر نه معاف کړي. نو خبر هم داره چې ابوذر کلمه وویله خو کلمه څومره سخته وویله څومره تکلیف به برداشت کوي. د دې وجه نه بلال رضی الله عنه د خلکو به څه شي باندې وهو په لا اله الا الله باندې وهو. د احد مطلب پېژنې احد دې ته چې لا اله الا الله. الله معبود برحق دی یو دی په ذات کې په صفاتو کې خالق رازق مالک هر څه کې یو دی. نو لا اله الا الله په دې لا اله الا الله باندې وهو. امام قرطبي رحم الله فرمای عمار رضی الله فرمای چې بلال یو ځل ته ویل چې وروره تا ته پته را زه د خپل ځان ته مسپک یم او د ټول مخلوقات ته مسپک یم. ما ورته درس ویل چې بار ته وځم څوک کنځلي کوي څوک په غوښانو ولي څوک مې د ګټو باندې ولي څوک مې راکاږي په خپې کې مې څوک پړی واچوي رفا سره باندې په سوونو خلک راوخیږي زخمي به کي په بطحه قریش کې کوم دین 3 ورځې 4 ورځې به هوش پروت یم زخمي سبا 5 ورځې په هوش کې راشم. نو زه سوچ کوم ما خاله چې تبر دنیا کې ټول نعوذ بالله سپک سره لیکن سپک خو نه او تاسو پته را سپک ځکه نو ډېر عزتمند په کعبه شریفه باندې د بل چا د پاره په دې کونه باندې د اذان د ویلو اجازه نشته. د اذان د ویلو اجازه صرف او صرف په فتح مکی کې بلال رضی الله عنه ته. مراسیل کتاب الاذان کې ابو داود حدیث نمبر 34 او ابن ابي شيبه مصنف کې نقل کړي. دغه رنګ نور مراسیل له سره د عروه ابن زبیر نه د ابن منکدر نه چې نبی علیہ السلام ورته چوخجا د رکن یمانی ته وخت په دې کې بانګ وایي خلکو د اعلان ورته وکړي چې خلکو ته پته ولګي چې د هغه بلال چې تاسو د لا اله الا الله په وجه باندې ټکو او تاسو هو نن ټول ورته دلته لاندې ناشتي 2000 مشرکانو ته ناسو ابو سفیان او دا غټ خلک او د دې بانګ وایي ورشه. واقعي خبرم دا قدر زر شناست قدر جوهری او قدر گل بلبل شناست قدر عنبر نن سبا خو قدر دا خلکو دی چې بے قدر دي. نن سبا د بے قدر قدر دی د قدرمنو قدر نشته. ماحول د سره معاشره د سره ټول د ګنا نه ډکه معاشره د ګناو ته خستخکاری نو ګناګارو ته خستخکاری. تاسو نه ګورئ په ګناګارو باندې جګړه کوي چا چې کوم دین په یو خسړی باندې په اسامه باندې چا جګړه کړو ټول خلکو ته ایجنټ وایو تاسو ټول ته ایجنټ وایو اوس لاړو دنیا نه تللی دی. الکه ایجنټ چې کوم دین خپل روپۍ پرې دي خپل پیسې پرې دي خپل راحت پرې دي خپل دولت پرې دي خپل حکومت پرې دي د عزتونو او د قدر ژوندۍ چې دغه پرې دي او په غار کې اوسېږي. او بیا چې کوم خلک هغه د يهودو ایجنټ وي نو داغه يهود خلافي د يهود ایجنټ داغه امریکا خلافي د يهود ایجنټ داغه انډیا خلافي. عجیب غوندي کار دی دا خو د يهود आवाज دی چې خو مسلمان ته وي د زموږ ایجنټ دی يهود دي سوي اخر هغه لاړو دنیا نه موږ هم لاړ شو دنیا نه خو چې چا په سوي دي هغه هم دنیا نه ځي کنه حالتي به مخې ته ودرېږي کنه مخې ته به ودرېږي چرته د چا د خلکو عزت ونه کو قدر د چا کې خلک د خلکو قدر کې چې بے قدر دي. نو بلال رضی الله عنه الله قدر ورکو عزت ورکو واخه دغه ته بل څوک په دې کې بانګ نه وي دا چې دغه خصوصیت ده دا قدر ورکو دغه توحید لا اله الا الله په وجه ورکړل. د دې وجنا نبی علیہ السلام محبوب وکنه تاسو خلکو بخولو ک د مکی مشرکان صدر به وته خورو چې روان مو مشران او کشران به ټول ولاړو جرګي باغ کول هر څه باغ کول خو چې کله د چا د مزاج خلاف خبره وکړه بس خبره ختم شو. د چا د نظری خلاف لیونی ته ته وې چې لکه ستاده خبره لیونی خبره کوي ته ورته دا خبره دی غلطه را لیونی دشمن شوی عاشق ته دی ویل چې لکه دا پلتو کار مکو ته هغه دشمن شوی. د چا د نظری چې غلطه نظریه د شیطانی نظریه ده د سوشلیزم ده او د کمیونیزم ده او د بل ازم ده خو چې ته ورته دا ازم غلط دی بس هغه خپه شو استا دشمنان شو. د چا د خواهش خلاف خبره کوي د شیطانی خواهش خلاف خبره کوي بس ته دشمنی. نبی علیہ السلام د شیطانی خواهش خلاف خبره وکړه. څومره محبوب انسانو څومره قدرمنو امینو صادقو لاسونه بوله خلق کولول د ولید غونتی انسان چې ځان ته ریحانه العرب او رازق ځان ته د عربو
مشرک کافر خو دا خبره دا خپل شرک سره برابر کوله 1 کروڑ درهم دغه سالانه آمدن 1 کروڑ درهم 1 کروڑ درهم تصور ته نشي کولی چې د 1 کروڑ درهم نه څه شی جوړیږي د 500 درهم نه 3.5 لک روپۍ پاکستاني جوړیږي 3.5 لک د 500 درهم نه جوړیږي ورته چې ستاد 1000 درهم نه تقریبا 7 लाख روپۍ جوړې شوې ته له ضرب ورکړي تنه د 1 کروڑ درهم نه څه شی جوړیږي دا هغه سالانه آمدنو خو لیکن چې کله هغه ریحانة العرب ته صادر خوري خو چې بیا کلمه وویله لا اله الا الله وایي نو خلک ټول دشمنان شو د صادق په ځای باندې کاذب شو دروغجن شو مجنون شو ساحر شو نعوذ بالله ګډې وړې شروع شوې خلک یې په کاڼو باندې ولي سلام خدا پرې خلک کاڼو ته سلام کو ګټو ته سلام کو لوټو ته سلام کو خو هغوی سلام هم پرېښودلو انسانانو دا به څه شي پرېښودلو څه چل یې کړو ورته ویلو چې لا اله الا الله وایي یعنی دا لا اله الا الله ستا د نظریې خلاف دی ستا د خواهش خلاف دی ستا د سوچ او د فکر خلاف دی دا ټول سوچونه دا ټول فکرونه دا ټولې نظریې دا ټولې مینې دا ټول محبتونه دا ټول خواهشات د دې کلمې تحت کړه لا اله الا الله د دشمني سره په دې کړې ده حبیب بن زید مسلمة الکذاب په دې باندې لاسونه خپې نه کټ کول چېرې دې سو دې چې کوم دی نو دنیا پرستو یا مال او دولت ورسره یا بل څه شی نه لا اله الا الله په دې لا اله الا الله باندې سو اصل خبر هم دا دا ذکر کوي دا وظیفه کوي افضل ذکر دی بهترین ذکر دی ولیکن دا ذکر تش چې کوم دی زبان تحت نه دا زړه ته کوزول غواړي چې لا اله الا الله وې زړه ته کوز کې او چې کله زړه ته کوز شو نو دنه عقیده لري جوړه شوه بهر چې کومه معاشره ده دې کې به ته ټیک ژوند تېرې د حرامو د حلالو تمیز وکړې د کراو د کوټه تمیز وکړي او چې لا اله الا ستا کلمه او ستا د کلمې ذکر ستا اندرون پاک نه کړي ستا کلمه او ستا د کلمې ذکر ستا بیرون پاک نه کړي نو تش په لوبادو باندې کار نه کېږي چې تا سپینې جامې واغوستلې او پټکی دې په سر کو غټه چوغه دې واغوستله ځان دې چې کوم خلکو ته څه کو بابا کو او ځان دې پیر کو دا خو آسان کار دی نو پیر شدل کاري آسان پیر جوړېدل خو آسان کار دی غټې غټې جامې واغوندئ ټوله سیلمه پیران دي ټوله سیلمه زم یو مرګره دی هغه ویلو یو ځل تلو یو ځګي ته یو غټ عالم دی هغه ورسره و هغه غټ عالم شډل بډل سړی دی سیده ساده مسلمان دی ټوپۍ کوي خو دي کله یو شان دي کله بل شان دي او هغه بل چې دی نو هغه خمجدار پټه په سر کړي وای طالبان رومیال چې راچي خو رومیال په سر کړي آتو دندړي تخیږي او دا غټي غټي لمنې مې او دا ارته او چل تلاړو دې شاګرد دی هغه استاد دی کنه وای خلک ټول له زمانه چا پیره جو څوک می چا پی کې څوک می څه کوي وای ما روز کوم هغه ته وکړل و می خندله وای هغه ته چې ته تا چا پی کې چې ته د غلو خخه خلک چا پیره د غلو خلک کوي دې ته نه ګوري خلک دستار ته ګوري خو کردار ته نه ګوري خلک جامې ته ګوري لباس ته ګوري لیکن دې ته نه ګوري په دې کې سشته او کنيشته ټول خلک په دې ورپسې دومره ښایسته مزدار سړی او داسې چلې کړی ولکه داسې ښایستې جامې اغوستلې دا خو هغه اغوستلې وې او سړی به یا ښایستې یا به نه دې ته خو څوک ګوري نه خو ظاهري ډانچې جوړولې نه لا اله الا الله چې ذکر کې ظاهري ډانچه هم جوړه کړه د اسلام مطابق د دې وجه نبي علیه السلام د صحابو په منځ کې فرق نه و څه څنګه فرق کې د باندې یو کس فراغه تپوس په کوله نبی علیہ السلام کم یو دی نبی علیہ السلام کم یو دی نو سعد رضی الله فرمای یا رسول الله تر پاره چې اوچت ځای جوړول چې ولي وای د باندې خلک راشي ډېر تکلیف ورته تپوسونه کوي ولی ځکه ټول صحابه او نبی علیہ السلام یو شان لباس یو شان ګیره یو شان خلکو نبی علیہ السلام په ځان کې سنخې نه وکړي نو دا خبره صحیح ده او چې کله مدینه ته هجرت وکړو ټول خلک د ابوبکر صدیق نه راته شو خو چې کله هغه وکتل خلکو وکتل چې لکه دا خو سوره چې کوم دی نو ابوبکر صدیق چې بچا باندې کو پیغمبر خو هغه دی نو ټول خلک نبی علیہ السلام ته راغله نه مو ټول هم دغه شان دیو بس په دغه شذونو پسې یو صرف ظاهري ډانچې جوړ کې مړه پرې دوی پاتې دنیا ده ظاهري ډانچې جوړ کې خلکو ته چې خیسته ښکاره شي بد دقه پوره ده نو پرې دوی ک الله په نظر کې غرق کو پر کو تبایو ها اته خلک دې ته جوړ دي ټول دنیا دې ته جوړ دي کلمې مطلب دا نه دی چې لا اله الا الله وایم او الکه یو زه 5000 زره چې د ورځې لا اله الا الله وایم بل یک الکه نو زړه کې د لږه جوړ کو ویل نه دنه پاکړي ویل نه معاملات د پاکړه ویل چې نه
خو یې درله پاک وی نه وایي نور څه درله پاک نه جي څه هم پاک نه کړه خو صرف کلمه وایم زه ځان ته یو سکون حاصلوم سکون مکون نه حاصلېږي یاد ساتئ سکون به هله ورکوي چې ته به دې کلمه ځان جوړې ځان وظیفه به تعالی هله قدر درکوي هله به زور درکوي هله به تا ښایسته کوي چې کله ته پې ځان جوړې چې دا لا اله الا الله دننه کې نو چې دننه پاکې او چې کله بهر ته لا اله الا الله راوځي نو چې بهر ماحول دې پاکي نو بس تا معاملات هم ټیک دي بیا واقعي کلمه د ډېر ډېر لوی زور دی افضل الذکر لا اله الا الله بهترین ذکر دی خو که فرض که سړی د مرګه پورې د لا اله الا الله محفلې دي او د لا اله الا ذکرونه دي او د مرګه پورې عقیده جوړه نه ده عمل یې جوړ نه دی معاملات یې جوړ نه دي سوچ او فکر یې جوړ نه دی نظریه جوړه نه ده نو دی دې پوه شي چې ما په دې لا اله الا الله پورې خندا کړله خندا ما پورې خندا کړله نور لا اله الا الله خو بیا د مکې مشرکانو هم الله منو خو ورسره نور څه منله نو بیا خو تا هم هغه شانتې کار وکړو نو الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي او صحیح ذاکرین د الله دې موږ جوړ کړي صحیح ذاکرین او د لا اله الا الله صحیح عاشقان دې موږ جوړ کړي چې زموږ په اندرون کې او زموږ په بیرون کې انقلاب راولي صفایي راولي وما للبلاغ